بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون درنو مینوالو کتونکو السلام علیکم. زه یم سنگر خان. باور لرم چې روغ جوړ به یې او خوشحاله به یې. ګرانو کتونکو، دا وخت د تحصیلي تنګي د ضلع چارسدې د ګورنمنټ های پرایمري سکول نمبر 1 کې ولاړ یم. ما سره خواته د دې ادارې هیډ ماسټر صاحب امتیاز صاحب ولاړ دی. د هغوی هغه سایډ ته د قومي وطن پارټۍ د تنګي جنرال سیکرټري د یونین کونسل موسی خان ولاړ دی او ما سره دې سایډ ته د پی ټي سي پیرنټس ټیچر کونسل چیرمین کامران الله ولاړ دی. دوی سره به نن خبرې کوو چې دا یقینا د تحقیق مطابق د صوبه خیبر پښتونخوا د ټولو نه غټه پرایمري اداره ده. نو نن به موږ ګورو د دوی نه به دا معلومات کوو چې دوی ته په دې سکول کې مسلې څه دي، دوی سره تعاون له چا له طرفه کیږي له چا له طرفه نه کیږي. هیډ ماسټر صاحب دا راته ووایي چې تاسو سره په دې سکول کې څومره تعداد دی؟ موږ سره چې په دې سکول کې د خیره تقریبا 1110 تعداد دي او ټیچرز چې کوم دي نو هغه موږ سره تقریبا 22 ټیچر د 1110 تعداد لپاره. نو پرنسپل صاحب تاسو دا نه ګڼئ چې د دومره غټ تعداد لپاره دومره کم ټیچرز چې دي نو هغه کمی دی، د هغې په اداره باندې هم اثر دی؟ مطلب د سټوډنټس چې کوم هغه ضرورتونه دي آیا هغه دا دومره تعداد د ټیچرز پوره کوي که نه؟ تاسو ته څه مسایل مخې ته راځي؟ او جی بالکل، لکه موږ ته په هر یو کلاس کې تقریبا زموږ په هر یو کلاس کې 66-67 کسان ناست دي. نو د هغې د استادانو د هر یو استاد ته موږ لکه دا ډول استادان دي چېرې موږ لکه هر یو ماشوم دلته موږ سیشنه جوړې کړي دي چې د هر یو کلاس 4 سیشنې دي او په دې هر یو سیشن په هر یو کلاس کې دا 65 او 70 ماشومان ناست دي. نو د هغوی کاپیا چیک کول، د هغوی هوم ورک چیک کول، هغوی ته بیل بیل کس ته رسېدل دا د استاد دپاره یو ګوتې لږه ګرانه ده. نو هغه د استادانو د کمۍ په وجه باندې چې دا دغه شوي حقیقت او جی نو دغه موږ ته دغه مسله راتلی شي استاد ته. امتیاز صاحب دا راته ووایي چې تاسو سره په دې اداره کې دا څومره کلاس رومز دي او دغه کلاس رومز کله جوړ شوي دي؟ نن سبا پکې څه نوی مرمت شوی دی، څه نوی بلډینګ جوړ شوی دی، یا دغه کلاسونه په داسې حال کې دي چې په خراب حالت کې دي او د راغورځېدو ویره ده؟ او جی دا سکول جی په 1984 کې دا جوړ شوی دی. دې کې بیا بوخ کې دا آبادي شوې ده، دا په تقریبا په 2000 کې شوې ده. دا 12 کمرې موږ ته جوړې شوي. نو دې سره دا کمرې چې زموږ کومې دي دا ډېرې زیاتې خسته حال دي او ډېرې زیاتې خرابې شوي دي. دې کې به کم از کم موږ سره 200 ماشومان ناست وو. نو هغه اوس داسې دي چې کیجوالټي پکې یو ځل وشوه، ماشوم باندې یو دغه غوندې کې راغوزاره شوه که نه، یو تپړه غوندې کې راغوزاره شوه. نو هغوی بیا دې ځای نه مونږ دا ماشومان او استادان د پکې کوم ځای کې چې پکې لګېدلي هغه پکې هم پکې راغوزار شوي وو. نو دا تقریبا ختمې دي. نو د دې وجې او کنسټرکشن دې کې نه چې د هغې وخت نه پس د 2000 نه پس دغه کمرې جوړې شوي دي او د هغې نه پس دلته بیا څه خاطرخوا څه کنسټرکشن نه شي. ګرانو کتونکو، دغه کمرې به ګورو په کوم ته چې امتیاز صاحب اشاره وکړله چې دغه په کوم حال کې دي او دغه د کوم نقصان سره مخ دي. ګرانو کتونکو، دا هغه کمرې دي چې کومې په یو خراب حالت کې دي. دا تاسو د دې د چت کتلی شئ، دا بالکل داسې دی چې د راغورځېدو په حالت کې دی. دا کمره کتلی شئ، د دې دا چت هم دغه حالت کې دی، د دې دغه هم شیشې هم ماتې شوي دي، دغه کړکۍ هم ماتې دي، فټینګ یې هم خراب دی. د هیډ ماسټر صاحب مطابق چې دی کې پکې هم د دغې خرابوالي له وجې نه راغورځېدلی دی، هغې کې څه سټوډنټس زخمي شوي هم دي. دا راته ووایي چې تاسو دلته کې چې کوم دغه پیرنټ ټیچر کونسل دی د هغې ممبر هم یې، خپل باندې څه سیاسي عهده هم لرئ د خپل یونین کونسل په سطح باندې، د هغې مشري کوئ.
نو دلته کې ستاسو دغه پیرنټ ټیچر کونسل په راتګ کې سلسله کې دلته کې راتګ کېږي باقاعدګۍ سره. په دې سکول کې تاسو څه وینئ دلته کې څه ته مخې ته رالل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کې خو اول د خیبر ترجمان ټي وي سنگر خان تاسو د کیمرمین ډیر مشکور یو چې تاسو مونږ له راغله او تاسو زمونږ د دې مسلې او بیا خاص کر د تعلیمي مسلې غږ اوچتوي په خپل شیشه باندې تاسو یو جهان مننه. سو پورې تاسو سنگر خان به وی چې را په دې سکول کې زه پی ټي سي ممبر یم او زه د نه علاوه یو لوکل باډي ممبر یم او یو قومي ګوند سره چې کوم دی په خود باندې ما سنگر خان به مونږ دلته کې امتیاز صاحب لرازو سو پورې د پی ټي سي پن حواله سره خبره تاسو کړنو په دې سکول کې چې کوم دی تاسو ته پته لګي چې دا د صوبې یو غټ سکول دی نو دلته به چې کوم دی هغه شان زیات کارونه کول غواړي هغه چې پن راشي موږ سره منتلی میټینګ کو هغه کې چې کوم دی که پرس کدي د ډیفیشنسي وي دلته کې د چونی ضرورت وي هغه چونو کو بیا دا غیر علاوه لایټ ضرورت وي بلب خراب شي وي هغه دي ته وروړو د دې نه علاوه دلته کې سل ماشومان چې کوم دي تقریبا یتیمانان دي نو بیا د هغه په هغه باندې مونږه د زمونږ چې سونه کې دي شي یا د علاقې سونه نور معززین دي مونږه د جرګې په تور د پرنسپل صاحب سره د سیاست نه هټ کړو کې دلته کې زما خپل بچیم سبق وي دلته کې چې کوم دي د کوم بچی دي نو دام زمونږ بچی دي او دا چې کوم دي زما په ویلیج کونسل کې مرাজি نو زما پس پریورټی دا وي چې څومره زمانه کې دي شي لکه د په تعلیمي ادارې زیات توجه ورکما نو مونږه د هغه یتیمانو بچو پس پریورټی باندې چولې چې د پی ټي سي د پړ نوي ک زمونږ د نوي یا که د ادارې نوي خو زه ډېر په افسوس سره وایم چې څنګه د خیبر پښتونخوا حکومت داوا لري د صحت او د تعلیم حواله سره نو هغه کې بالکل ناکام شوی دی او بیا د ډېر غټه د افسوس خبره ده چې کوم د پی ټي سي پاند بس لګ ډېر راته نو پرنسپل صاحب ولال دی هغه اوس بند کړی شوی دی او دلته کې چې د اس قسمه پی ټي سي پاند نشته. ډېر مننه موسی خان موږ سره ډېر ګټور معلومات ټیچر کونسل چیرمن کامران الله صاحب دا راته ووایي چې تاسو دغه میاشتني میټینګز کېږي ستاسو د پی ټي سي په هغې کې تاسو والدین هم راغواړئ د پی ټي سي ممبرس هم وي نو دا راته ووایي چې والدین در سره څه تعاون کوي که نه کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ چې امتیاز صاحب سره کوم چې د دې نمبر 1 پرایمري چې کوم پرنسپل صاحب دی دوی سره چې زموږ کوم میټینګ کېږي ډېر په ښه طریقه باندې کېږي او ماشاءالله امتیاز صاحب یو بهترین شخصیت کوي د دې سکول د خوالي لپاره هغه خبرپور کوشش کوي هر قسمه هغه که په سیاسي طریقه باندې وي که نه هغه خپل ذاتی شخصیت استعمالي هغه هر طریقه استعمالي یو بهترین خو چونکې د پی ټي سي چې کوم دغه د فنډ د سایډ نه دوی ته لږ مشکلات وي نور باقي چې کوم دی که پیرنټس دي که ممبران دي که زمونږ دلته کې نور مشران دي کوم چې د سکول کې ټیچران دي د هغوی د سایډ نه چې کوم دی خبرپور کوشش او تعاون وي او خو بهترین طریقه باندې کار روان دی. نو دغه میټینګونو او دغه پی ټي سي چې کوم پروګرس تر اوسه د پورې شوی دی هغې په د دې سکول چې کوم تعلیم دی په هغې باندې څه اثر غورځولی دی؟ دا خو به تاسو ته امتیاز صاحب هم ویلي او درته به هم ووایي چې د دې سکول د هغې دا نتیجه ده چې د دې سکول نه چې څومره ماشومان فارغېږي هغه په اعلی تعلیم ادارو کې ښه په هغه باندې پوزیشن باندې وي بلکې ډېر بهترین تعلیم او د دې ځای نه چې ځي نو هغه په ښه سکولونو کې او ښه په میرټ باندې د هغوی منتخب کېږي او ډېر اعلی تعلیم امتیاز صاحب دی او د هغوی چې کوم ټیم دی بهترین تعلیم کوشش کوي او جاری دی. ډېره زیاته مننه کامران خوشحاله اوسئ. د خیبر ترجمان ټلویزیون درنو مینوالو کتونکو زموږ د نننۍ خپرونه چې کوم د تعلیم د دې تعلیمي ادارې په حوالې سره وه دا په دې ځای باندې سر ته رسي په بله خپرونه کې به لیدل کتل کېږي تر هغه وخته پورې په لوی الله سپارم خوشحاله اوسئ اباد اوسئ.